اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو غازی احمد ما د اباسین ټي وي سره د ضلع شانګلې په یو لري پرته سیمه په کیکوړ کې موجود یم. قدرمنو کتونکو زه به تاسو ته دا وایم کم د داموړې نه کیکوړ ته چې کم سړک راغلی مین شاهرا دی چې په 3 کیلومتر باندې مشتمل دی، خو د 13 کالونو دا سړک چې دی نو په مکمله توګه باندې په کندراتو کې بدل شوی دی چې د هغې د وجې نه دلته کې چې څومره مقامي ولس دي، ټرانسپورټرز دي یا څومره مریضان دي، په هغو ته په تلو راتلو کې ډېر زیات ستونزې دي، مشکلات دي. دا وخت یې ترڅنګ را سره یو سماجي کارکن حاجي شمیم صاحب موجود دی. د هغوی تاثرات به اورو چې د دې سړک د خرابۍ د وجې نه د دې خلک د دې سړک د کندراتو د وجې نه هغوی ته څه مشکلات دي او دوی د صوبایي حکومت نه څه مطالبې لري. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول زه خو د اباسین ټي وي د طرف نه د غازي احمد ټولو شکریا ادا کوم چې دوی دلته راغله زموږ د روډ حالات تاسو ته وښیي. د دې روډ زموږ اووم اتم کال دی چې دا روډ دغه شان شکل کې پروت دی، تاسو لیدی شئ. او د ټرانسپورټ دپاره او د مریضانو دپاره موږ ته د ډېر لوی تکلیف دی. موټرو نه موږ اول خوشحال صاحب صاحب په خپله په دې روډ ځي راځي هغه لیدلی هم دی او موږ هغه ته درخواست کوو چې زموږ د روډ د دې زه تعمیر شروع کړي. او بل د لوکل حکومت ګورنمنټ چې کوم دی هغو د ټیمې والا رالیږل دي صفایي له، خو هغه کومې خټې یا دا چې دي وښکل دي روډ په غاړه پرتې دي، پیادل خلکو ته هم ډېر تکلیف دی او د زموږ خواوشا کې آبادي کورونه دي او موږ ټولو ته ډېره لویه غټه مسله ده. مهرباني. جی بالکل څنګه چې تاسو د حاجي شمیم کوم چې یو سوشل اکټیویسټ دی د هغوی خبرې تاسو واورېدې. د دوی دا وینا ده کم د داموړۍ نه کیکوړه پورې 3 کیلومتر سړک دی، دا د 13 کالو د وجې نه د تاخیر شکار دی چې د هغې د وجې نه دلته کې چې څومره ډروران دي، څومره مقامي خلک دی، هغوی ته په تلو راتلو کې ډېر زیات ستونزې دي، مشکلات دي. بل دوی مهمه خبره دا وکړه د لوکل ګورنمنټ کوم چې دی هغوی د صفایي چې کوم ګندګي ده نو هغه مین روډ باندې پرته ده چې د هغې د وجې نه دلته کې څومره مقامي آبادي ده، څومره کورونه دي، هغوی ته مشکلات دي. نو صوبایي حکومت له ضلعي انتظامیه له پکار دي چې د دې مقامي خلکو کومې ستونزې دي چې دا په فوري توګه باندې حل کړي چې د خلکو مشکلاتو کې کمی راشي.